نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. زما عزتمندو قدرمندو ځوانانو او د لیرې ځای سره راغلو ملګرو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ماشاءالله تاسو ټول ځوانان خلک یاست، قدرمن خلک یاست، عزتمن خلک یاست. په معاشره کې د ځوانانو ډېر غټ مقام دی او الحمدلله موږ مسلمانان یو، په دین د اسلام یو. پر دا دین کې الله جل شانه موږ ته څه ذمہواریانې راکړي دي. موږ ټول د الله جل شانه بندگان یو. الله جل شانه فرمایي چې ما په ټولو مخلوقاتو کې انسان ته ډېر عزت ورکړی دی. ما په ټولو مخلوقاتو کې انسان ته ډېر عزت ورکړی دی. په مخلوقاتو کې ډېر طاقتور مخلوقات ستا، هاتي ستا، شیر ستا، نور غټ مخلوقات دي، اسان دي، غویان دي، وشان دي، نور خزنده، چرنده، پرنده، جنات دي، شیاطین دي. په ټولو مخلوقاتو کې الله وایي افضل ترین مخلوق چې دی هغه انسان دی، او په انسانانو کې در ټولو عزتمن خلک چې دي هغه مسلمانان دي. الحمدلله موږ انسانان هم یو او مسلمانان هم یو، او په مسلمانانو کې در ټولو قدرمن خلک د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي. موږ انسانان هم یو الحمدلله، موږ مسلمانان هم یو، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. د دنیا لره چې الله جل شانه موږ راستولی یو د یو خاص مقصد دپاره راستولی یو. د چیز دپاره؟ د یو خاص مقصد دپاره. اسمانونه زموږ په خدمت کې لګیا دي، لمر زموږ په خدمت کې لګیا دي، فرشتې زموږ په خدمت کې لګیا دي، دا ټول مخلوقات د انسان په خدمت کې لګیا دي. او انسان چې دی اشرف المخلوقات، په ټولو مخلوقاتو کې در ټولو عزتمن قدرمن مخلوق چې دی د الله په نزدیک هغه انسان دی. نو موږ به حیثیت انسان، به حیثیت مسلمان څه ذمہواریانې دي زما ورونو دوستانو. دلته چې دنیا له موږ راغلي یو د الله د حکمو د پیغمبر علیه السلام د طریقو مطابق به ژوند تېروو، بیا موږ کامیاب یو. که چیرې موږ ژوند د خپلې منشا مطابق د خپلو خواهشاتو مطابق تېروو بیا به موږ د ناکامۍ سره مخامخ یو. لہذا زموږ ډېرې ذمہواریانې جوړېږي. موږ دا خپله ذمہواري محسوسه کړو چې زه انسان هم یم اشرف المخلوق، او زه مسلمان یم، د پیغمبر علیه السلام امتی یم. الله عقل را کړی دی، دماغ را کړی دی، مور پلار را کړی دی، په معاشره کې ماته غټ مقام را کړی دی. که چیرې د الله د حکمو د پیغمبر علیه السلام د طریقو مطابق موږ زندگی تېره کړو، الله به هم راضي وي، دنیا به هم ښایسته وي، آخرت به هم ښایسته وي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت به هم را نصیب سي. او که چیرې موږ زندگی په لایاني شانو کې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک وایي د ایمان والا څه دي؟ والذین هم عن اللغو معرضون. صحیح مسلمان هغه دی چې د بېهوده بې فایدو کارو څخه دی پرهیز وکړي. د مسلمان پهچان دا دی چې د بېهوده بې فایدې د نفي کار وکړي او د نقصان د کارو څخه، د بېحیایي د کارو څخه، د بېهودګۍ څخه، د نشو د تماشو څخه ځان وساتي، خپل ځان د خدای د حکمو د پیغمبر علیه السلام د طریقو مطابق جوړ کړي. ماشاءالله تاسو ټول قیمتي ځوانان یاست. الله پاک ورته ته دا ځوانۍ درکړي دي. د دې دپاره الله موږ ته نه دي راکړي چې موږ به د خپلې منشا مطابق خرڅوو دا ځوانیانې. دا اوقات قیمتي اوقات په دنیا کې در ټولو قیمتي شی چې دی وخت دی، او په ژوند کې در ټولو قیمتي مرحله ځواني ده. که دا ځواني موږ د الله پر دین ولګو او پر خپل مقصد زندگی ولګو، د الله د حکمو مطابق موږ زندگی تېره کړو، د رسول الله د طریقو مطابق زندگی تېره کړو، لا یعنی فضول بې فایدې شان پرېږدو، نو تی به هر سړی پر خپل ځای قدرمن یاست، هر سړی پر خپل ځای عزتمن یاست. الله جل شانه دغه د انسانیت د اشرفیت تاج موږ د ټولو پر سر باندې ایښی دی. په کار دا دی چې موږ به حیثیت مسلمان، به حیثیت یو ځوان، به حیثیت یو پښتون، به حیثیت د معاشرې یو ښه اهم فرد موږ خپله ذمہواري محسوسه کړو.
موږ ته د دې لپاره الله پاک نه و پیدا کړي چې موږ ته په دې شلک کې، په دې کرونده کې، په هغه اډه کې، په فلانکي ځای کې ما او تا فضول ټیمونه تېروو، فضول ناستې کوو، هلته په غلط ماحول کې زندګي تېروو. تی ماشاءالله هر سړي خپل مور سته، خپل پلار سته، د مور د پلار د اولاد سره ډېره مینه محبت وي، هغه په تی پسې پریشانه دي. تی ته موږ دا خواست کوو، تی زموږ وروڼه یاست، تی قدرمن خلک یاست، عزتمن خلک یاست، خو دا خپله ذمهواري به موږ تی محسوسه کړو چې به حیثیت مسلمان زما کومه ذمهواري ده، به حیثیت انسان زما کومه ذمهواري ده، به حیثیت د پیغمبر علیه السلام د امت زما کومه ذمهواري ده. آیا دا ذمهواري ده چې په شلو، په کروندو، په اډو کې وخت تېروم، که زه د مسلمان په حیثیت باندې د خپل مور پلار خدمت وکم، د خپلو بچانو روزنه وکم، او د معاشرې یو صالح فرد، یو ښه انسان د ما څخه جوړ سي. تی کې هر سړي کې دا صلاحیت موجود دی که تی لږ عزم وکړي، لږ قصد و اراده وکړي، د غلط ماحول څخه ځان را بچاو کړي، نو تی د معاشرې هر یو قیمتي انسان یاست او ستی د هر یو کې الله صلاحیتونه ایښي دي. په کار دی چې موږ تی د غفلت دا زندګي پرېږدو، دا د بېلاروۍ لار پرېږدو، دا د منشیاتو د خپلو عاداتو چې هغه د اسلام سره سمون نه خوري، د هغه د زموږ تی د پښتني رواج سره سمون نه خوري، موږ تی د معاشرې یو ښایسته انسانان د ځانه جوړ کړو. دا زموږ تی په اختیار کې دي، په زوره چا په موږ باندې دا ماحول نه دی اپناو کړی. البته ماحول چې دی هغه هم غټ استاد دی، موږ تی د غلط ماحول ځانه وګرځو، د غلطو ملګرو څخه ځانه وګرځو. په ورځ د قیامت به هم چې د الله په حضور کې بد و نیک تېر سي، بدان خلک به دا وایي یا الله کاشکې، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاشکې دا پلانکی غلط سړی ما ملګری نه وای جوړ کړی، کاشکې ما د ده خبره نه وای منلې، کاشکې زه د غلط ماحول نه وای تللی. بیا به افسوس کوي او بیا به چې کله د الله په حضور کې پیښ سي، الله پاک به فرښتو په ذریعه د دوی پوښتنه وکړي چې دا غلط کارونه ولې کول، دا غلط ماحول نه ولې تللي واست. دوی به وایي چې زموږ د یارانو د دوستانو د وجې او زموږ د دا بعضو غلطو لیډرانو د مشرانو د وجې قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. موږ د دې غلطو خلکو د دې مشرانو خبره ومنل، موږ د حق لارې سواړولو. یا الله ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. یا الله نن و دې غلطو خلکو ته چې موږ پر غلطه لار روان کړي وو، موږ غلط مشرتوب کوي، موږ پر غلط سوچ پر فکر روان کړي وو، و دې ته نن بګناه عذاب ورله ورکړي چې په ورځ د قیامت د الله په حضور کې موږ دا خبره کوو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کې دا غلط ماحول زه نه وای تللی، کاش کې دا غلط خبره ما نه وای منلې، کاش کې دا غلط کارونه ما نه وای کړي. نو هغه به شي که نن موږ راولاړ سو د خپله ذمهواري محسوسه کړو چې الحمدلله زه خو مسلمان یم، زه خو انسان یم، زه د پیغمبر علیه السلام امتي یم، الله ما ته دونې نعمتونه راکړي دي، الله موږ ته ښه سترګې، ښه غوږونه، د اورېدو صلاحیت، لاسونه، پښې، نه ړانده یو، نه کاڼه یو، نه شل یو. د هغه باوجود ما او تا په خپل ځان باندې د معاشرې په هغه غلط ماحول کې ځان ورګډ کړی دی چې ما او تا ته مور هم په عزت نه ګوري، پلار هم په عزت نه ګوري، ورور هم په عزت نه ګوري، زوی هم په عزت نه ګوري، کوروالا هم په عزت نه ګوري. دا به په معاشره کې د دې سړي به بیا کم قیمت وي، هیڅ قیمت یې نه وي. لهذا تی زموږ محترم وروڼه یاست، موږ ته دا خواست کوو نن دالته ماحول درته جوړ کړی دی، د زین الله صاحب کور ودان الله دې جزای خیر ورله ورکړي، دا زین الله ستی دوست دی، دا ماحول شتی دلته چا راوستلی یاست، دا ستی مور پلار، دا ستی دوستان دي. کوم غلطو خلکو سره شتی ناسته کوې د نشیستو برخاست، د هغه په وجه تی دغه ماحول راغلیست، هغه ستی دشمنان دي. در ننه پورې چې څه سوي د هغه خو وسول، د ننه صداقت وکړئ و الله ته توبه وباسئ، په اخلاص باندې توبه و الله ته وژاړئ، الله رحیم ذاتي، الله در ټولو ګناو انسان ته ورتېرېږي. مایوسي مه کوئ چې یاره ماسې نو دونه غلط کارونه سوي دي، نه، دا د شیطان دوکه ده. موږ ته د الله بندګان یو، الله در مور پلار اویا واره مهربانه دي. تی دا ماحول راغلی است ماشاءالله، زین الله صاحب ته د الله جزای خیر ورله ورکړي، تی ته دلته د تعلیم سلسله در شروع کړې ده، تی ته د ډوډۍ تنظیم کوي، ستی د صفایي تنظیم کوي، ستی د علاج تنظیم کوي، او تی ته علما مقرر کړي دي چې هغه تی ته دیني تربیت درکوي. تی پر دې باندې د زین الله هم شکریا ادا کړي، د خپل مور پلار هم شکریا ادا کړي. دا قصد وکړي چې د نن نه بعد به زه غلط کار نه کوم، د نن نه بعد به زه غلط ماحول را نه ځم، د نن نه بعد به زه د مور او د پلار نافرماني نه کوم، د نن نه بعد به زه د خدای او د رسول ناخوښي کار نه کوم، زه به د معاشرې صالح فرد ځانه جوړوم. تی هر سړی قیمتي یاست، که تی نن دا قصد و اراده وکړي،
تی دا دونې یا د دماغ تی دغه ماحول له ولاړس عریضي خوند خو په پکښې کې دي لیکن نور ګرده بې عزتي ده په دې کې عزت نشته دا د بې عزتۍ ماحول دی دا د ناخوښۍ ماحول دی د الله د ناراضګۍ ماحول دی نو موږ ته په دا خواست کو تی زموږ وروڼه یاست تی د معاشرې قدرمن خلک به هلته جوړېږي چې تی د غلط ماحول څخه خپل ځانونه راوګرځوئ او د غلطو خلکو ملګري پرېږدئ د خپل مور پلار ستی مندې به په دې پسې څومره پریشانئ ستی پلرونه به په دې پسې څومره پریشانئ ستی په زړه کې به دا درګرځي چې اوه زما پلار د ما سره بد کړي زه دلته بند کړی دا ستا د اصلاح دپاره دی دا پروګرام دا مرکز دا جیل نه دی دا اصلاحي اداره ده دلته ستی اصلاح کیږي ستی علاج کیږي روحاني علاج هم شروع دی جسمانی تربیت هم شروع دی بیا ښه ماحول ورته جوړ کړی دی د دیندارۍ لمونځ په جماعت د قرآن تلاوت نو تی په کار دا دی چې په دې ماحول کې ځان دومره اجشتي چې بیا د باندې سبا غلط خلک وتی ته دا سوچ فکر هم نه وکړي تی بیا دی نه کوش د دې ځای ولاړس بیا هغه ناست هغه نشیست هغه برخاست بیا دا ستی دلته شپې تېرول دا فضول دي موږ تی څه دا هیله لرو امید لرو او تی هم دا قصد و اراده وکړي چې د نن بعد به موږ غلط ماحول را نه ځو د غلطو خلکو سره به نه کښېنو د غلطو خلکو خبره به نه منو د غلط ماحول څخه به ځان راګرځوو مور پلار به نه زیروو استادان به نه زیروو په تی به بچان هم زهیر وي په تی خوندې هم زهیرې وي په تی مندې په تی باندې هر مسلمان خوښ دی چې څوک ځان ته مسلمان وایي هغه پر تی باندې زړه سوځل کېږي نو تی زموږ د معاشرې قدرمن خلک یاست قیمتي خلک یاست دلته چې کوم ماحول زین الله صاحب تی ته جوړ کړی دی تی د هغه اصولو پاسداري وکړي او د لې قصد وکړي دا څه خبره خو نه ده خلک د ډېرو ډېرو غټو شیانو څخه توبه وباسي لیکن ته که د یو سګرېټو د یو دود څخه توبه وباسې نو دا خو هم غټ کار دی لیکن همت غواړي دا همت غواړي تی به دا اراده کوئ چې وروره زه د دې ځایه څخه یو صحتمند سړی ووځم زه د معاشرې یو بهترین انسان راسه جوړ سي زما د مور د پلار سترګې په ما خونه کې سي زما د بچانو سترګې په ما خونه کې سي که تی د دا قصد و اراده وکړل او دلته مو الله ته وژړل موږ لم دعاوې وکړئ ستی دعاوې الله پاک قبلوي چې الله پاک په غلط ماحول کې راغلی یم یا الله زه معافي غواړم تا ډېر نعمتونه راکړي دي تا ماته د مور د پلار په شکل کې نعمت راکړی دی د بچانو په شکل کې د ورورو د خور په شکل کې ښه ژوند دې راکړی دي سترګې او غوږونه یا الله د نن بعد دا تاش ماته چې پټ بدن راکړی دي زه به ستا زه به داسې کارنامې کوم چې زما د پلار سر د فخر څخه بلند سي زما پلار نن په ما روښانه سي زما د قوم نن په ما روښانه سي زما د بچانو نن په ما روښانه سي دا کوشش به کوو که به نه کوو شاباش جزاکم الله ښه قصد اراده وکړئ چې د نن نه بعد به موږ دا شی نه کوو نشې تماشې بېهوده خبرې بېهوده ملګرو سره کښېنستن دویم چې په دې کې کوم لیکه پړه خلک دي دلته نن محمد نبي صاحب مولوي محمد نبي صاحب په توسط سره د لایبرري افتتاح وشول په دې کې ښه کتابونه پراته دي چې کم خلک په دې کې لیکه پړه دي هغه راځي یو کتاب اخیستي دغه ناست په کمره کې مجلسونه کوي بل څه کوي فضول خبره تلاوت وکړي د تلاوت بعد ساتکي کتاب وګوري هغه باندې د ایمان مذاکره ایمان پس دی باندې شایسته کیږي چې څونه خبرې د ایمان کیږي ایمان وزوت ته فیوسته کیږي نو هغه سره بیا راولا شي چې لږ مطالعه وکړ بیا دې د خپل خبرې واغ نور مرګوري ته وکړي چې د چا کتاب نه دی ځه چې په پلانکی کتاب کې دا خبره لیکل زموږ ته یو ډېر ښه روښانه تاریخ دی د اسلام تاریخ اسلام بلې پروت دی په دې کې مسلمانانو قسم کارنامې کړي دي مشتي مسلمانانو یو مسلمان پر ټوله دنیا زورور دی چې د خپل قدر او قیمت وپېژني مشتي په پښتو کې وایي غوی د خپل زور نه خبر دی مشتي مسلمانانو د خپل قیمت نه خبر یو موږ په الله پاک باندې در فرشتو هم ګران یو در جنات هم ګران یو در ټولو مخلوقاتو ګران یو شرط دا دی چې موږ خپله ذمواري محسوسه کړو د لې بد اخلاقي مه کوئ د اصولو پاسداري وکړئ زین الله صاحب کور ودان سړی خپل زوی نشي ساتلی د بل 400 جمع کړي دي نو خو زموږ په خلکو کې د دې شانو قدر او قیمت نشته ورنه په کار خدا دی چې د هر سړي ستوي مور پلار تی ګور دی پر لاسو مچ کولی چې تا زموږ دونې غم وخوړئ د هغه ځای دې راوستلو دا خراب ماحول په ګندګۍ کې پراته نو تی خو د شکر ادا کړي چې دی کومه خبره درته کوي هغه ومنئ دلته چې علما ته کوم تقریر کوي هغه خبره ومنئ خپل مور پلار لره دعا وکړئ بس توبه وباسئ چې څو نشان کېدل هغه وسول داسې قصد وکړئ او دا ګران کار نه دی لږ ځان ټینګېدن غواړي که ته څو ورځې په دې ماحول کې ځان ښه مضبوطه مخته کړي بیا به انشاءالله ته د معاشرې در ټولو ښه انسانان یاست بیا به زوی هم په قدر درته ګوري پلار به دې محبت در سره کوي
کور والا به محبت سره کوي په معاشره کې هر سړی د تی په غوزي کې نیسي اوس خو هر سړی د تی سزا پټوي تی دغه سزا پټوي بس دا یو ماحول زموږ په علاقه کې راغلی خو د نن بعد به نه کوو انشاءالله نه به کوو جزاکم الله چې چا کتابونه زده دي هغه د دې کتابو څخه استفاده وکړي هغه بیا خپل ملګرو ته بیان کړي دا مذاکرې سره وکړي د 6 نمبرو مذاکره د لمانځه مذاکره د تلاوت مذاکره موږ به هم دعاوې درله کوو تی موږ له دعاوې کوئ تی زموږ ورونه یاست در موږ کم نه یاست خو بس دا ماحول چې دی خراب سي انسان بیا یو خواته ولاړ سي ورنه تی د ځانه څه مایوسه کېږي نه چې موږ نه اوس هېڅ شی نشو کولی تی هر شی کوی سي تی هر څه یاست خو لږ قصد اراده عزم وکړي نور ټیم ستې د نه خو الله دې وموږ ته ټولو ته هدایت وکړي الله دې موږ ته ټول راسته راولي الله دې موږ ته د مور او د پلار د خدمت کولو توفیق را نصیب کړي چې مور پلار نه راضي الله نه راضي کیږي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد مور پلار په دې ډیر زهیر دي د هر سړي مور پلار د زړه څخه د وینې څاڅکي تویېږي چې زما بچی چاته خوند نه ورکوي یو مرغۍ ته خپل بچی په یخ کې خوند نه ورکوي په غلط ماحول کې و دښمن ته نه پرېږدي دا د دښمن حربي دي چې ته دا ماحول راوستلی یاست دا اوس په تی پورې کار لري دا په زین الله پورې کار نه لري زین الله ته ماحول درله درکړي ځای درته جوړ کړي تربیت درته جوړ کړي مرکز درته جوړ کړي اوس دا ستی د زړه د ارادې سره کار لري که تی په زړه کې ټینګې ارادې وکړل انشاءالله تی به په معاشره کې ښه انسانان یاست بهترین انسانان به یاست د مور او د پلار په ښه به ورسي د اولاد په ښه به ورسي د معاشرې په ښه به ورسي موږ د تی څه دا هیله لرو انشاءالله کوشش به کوو الله دې جزا خیر درله درکړي جزاکم الله